یو ته ویل کېږي نفس اماره او بل ته ویل کېږي نفس مطمئنه. نفس اماره هغه نفس ته ویل کېږي، هغه ځان ته ویل کېږي چې کله زمنګ په زړه کې دا وسوسه دا خیال پیدا کوي چې ګناه وکړه ټول خلکو ګناهونه کړي ته ول نه کوي موکا دا زمنګ په نفس کې دا نفس دی زمنګ په ځان کې دا نفس مونږ ته دی بدلار خو نه کوي بدلار راته کوي چې په دې بدلار روان شي. ان نفس الاماره بالسوء الله پاک فرمای نفس اماره انسان ته بدلار کوي په دې بدلار روان شي. حالانکه انسان ته مقامه خم کاریږي بدم کاریږي لیکن بیوقوفیت دی انسان وګورا چاغه خلار پریدي او په بدلار روان شي. نفس اماره انسان ته بدلار خي. فرمای علامہ ابن قیم رحمه الله یو زنانوا او هغه خپل زوی د کور نه په زبردستای مارو باسو وی چې یو بزرگ کیسه کولا چې یو کور ماخه ته یو معصوم پروت جړلې فریاد کو او واقع دا سن بیان کړ چې مور دا کور کې دنوا گیټه کولاو کو او خپل بچي په زبردستۍ معنی د خپل کور دی دروازې نه بان اړتاو کو او گیټه بند کو لاکه دا بچي اوس بار ناشته جاړي چغي وای فریاد کوي روړي وای خلک ورته ګوري وای امام قتل چې خدا دا بسکیږي اوس موري غوسه دا خپل بچي بار اړتاو کو کونډي ور پسې ولا غولا آغا مور چې انسان دی پاره مهرباني سمره مثال خلق ورکه یاره مور سمره مهربانه لیکن آغا مهربانه مور نن بدی بچی مانی غصه کوي او دا بچي د خپل کور نه بار ارتاو کو کونډای ور پسې ولا غولا لیکن بچي آغا بچی د کور نه بار چغي وخلی روړي وخلی او دومره چغي دومره روړي وخلی چې دی هغه په وجمانه بیجان شو او ساتي دا آسان وتو ته قریب او چاغالک اغلتا پا چوکټ مانی سملا استو دشو 14 شو نو ددا مور چې دا بچي بار ارتاو کړي او کونډي ور پسې لګول وا داغه پسړه کې دا خیال لاغه چې اخر کماو باسو زما بچي ره عزت خفشما خو بیا اخر بچي خو زما دې کنا نو کونډي کولا وکړه دروازه کولا وکړه او هغه بچی ته وی چې زما بچیا زما دی کور نه علاوه زما دی در نه علاوه استابل کم یو زیده یو زمستانشته کستا زیده نو دغه زیده لیکن تاسو دومره غوسه کړم دومره دې پریشان کړم چې اخر تما په زبردستۍ د کور نه بار وباسلی او کونډه می دروازه ولګولا او تبارناس یو جړه کوي فریاد کوي. ابن قیم رحم الله فرمایي هغه بزرگ چې کله دی حالات او قتل نو دینه سبق حاصل کو چې مونږ دی الله پاک مخلوق یو مونږ الله پاک خپل ځان نه سمره خپکړې دي هغه الله پاک زمنګ نه سمره خفه دي او دی هغه د خفقان په وجماني الله پاک خپل نظر او کرم رحمتونو نظرونه الله پاک زمنګ نه بل طرف تکړل مونږ په غضب کیو مونږ په تکلیف کیو مونږ په پریشانی کیو مونږ په مصیبتونو کیو مونږ په مرزونو کیو لیکن کله چې دا انسان توبه وباسي الله پاک طرف ته رجوع کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی آغا حدیث مات یاد شو چې الله پاک دی او یا میندونه زیات محبت خپل دی انسان سره دی بنده سره کوي نو الله پاک بیا دا شان دی انسان ته وای چې زما دی در نه علاوه ستا کم یو درد بل خو در نشته قدر دیستا نو هغه زما دی وس انسانان د دې در خیال نه ساتي د الله طرف ته توجه څه قسم احساس پزړه کې نه پیدا کړي. ایماندار دی ایمان علامت څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایماندار سړی دی پاره دی ایمان علامت هغه دار چې خکارو کې خوشاله شي ولې خکار مې کو خوشاله شي او چې یو بد کارو کې
نو بیا پریشان شي. ځکه الله پاک فرمایي یا ایها النفس المطمئنه، اے نفس مطمئنه. نفس مطمئنه هغه نفس ته ویل کېږي چې کوم ښه کار وکړي او خوشحاله شي، په هغې باندې د ده اطمیناني. دا زړه تا ته وایي چې ورشه او لمونځ وکړه، اوس د دې نه معلومات وکړه چې دا نفس تا کم دی، نو دا نفس مطمئنه دی. ستا دا نفس تا ته د ښه کار حکم راکوي، دا نفس تا ته وایي چې ورشه نیکي وکړه، خواله وکړه، ګناهونو نه ځان بچ کا. دا نفس مطمئنه دی. دی نفس مطمئنه تم الله پاک فرمائی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اے نفس مطمئنه چستا پڑا کہ دا خیالو چې زمانہ زما الله رضا شي، گناہوں دی ځان بچ کو، ہر نیک کار طرف ته روان وي، ستا پڑا کہ دی نیکای جذبہ وا. نو دی نفس مطمئنہ تم اللہ پاک دی قیامت پر ازی ہوئی ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. آغا زید ورشا چکم زید اللہ پاک دی رضامندی دے او داراتا ہوا دی اللہ دی رضامندی زید کم یو دے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آغا جنت دے اللہ بدی نفس مطمئنہ ہوئی جستا زید جنت دے. او نفس امارت میں اللہ پاک کو فرمائی چستا سے آغا جہنم دی. اللہ پاک مخامخ منگتے ویلی او کارا کری دی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان یعدکم الفقر تاسورا بری فقر طرف تا، غربت طرف تا. شیطان تاسو فقر غربت طرف تا را بلی چی دی غانٹا راشا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. او دا شیطان تاسو را بلی بحیاء طرف تا. کلو چی دا شیطان تاسو تا ہوئی گناہوں کا غریب شو، بیا تا غریبی بیا مالدارا نہیں. انسان مالدارا جوڑی کی پا ایمان مانی، او چی ایمان نہیں نا غریب دے، خوار دے، آغا عاجز دی، آغا مسکین دی. کہ انسان مالدار رکھے گی دی انسان وزن زیادی گی، پا انسان کی طاقت رازی دی انسان سے حیثیتی سا مقام سا مرتبی آغا دی انسان دی تقوی پا وجمانی. کنی پا وجود مانے غرر خلق پا طاقت لی گاڑی اور پسیم روانی، لیکن چی روانی نو خلق اور پسیشات خبر کئی مڑا روتر دی رکشی. سا حیثیت والا خلق نو اور کئی او حیثیت چی انسان لسوک ورکی نو آغا دا دین نیک عمل پا وجہ مانے ورکی.